أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ نساء سلورم سپارہ آیات نمبر 3 وَإِنْ خِفْتُمْ او کچر تاسو ویریږئ الله تقسطو چې تاسو به انصاف قائم نکړلی شئ فی الیتاما د یتیمانانو جنکو په حق کې فنکحو نو تاسو نکاحونه وکئ ما طاب لکم کوم چې خوښ وي ستاسو من النساء د نورو ښځو نه اصل کې دینه مخکې د یتیمانانو د حق ځای کول په هغې باندې تنبیه وکړلی شوه خو هغه د هلکانو وه اوس په دې کې الله پاک جل شانه د یتیمانانو جنکو په حق ځای کولو باندې خبرداری وکړو اصل کې مسله به دا وه چې کله جنۍ به چې کوم دی یتیمه پاتې شوله د ولی به او د دې ماشومې جنۍ چې کومه به یتیمه وه د دې او د دې چې کوم تربور به و کوم ولی به و پلار خو به یې مړ شو نو د دې چې کوم ولی و مثال تره یا د تره زوی نو هغه به داسې وکړل چې دا جنۍ به د هغې سره په مال کې شریکه وه نو دې سړي به داسې وکړل چې دا جنۍ به یې خوښه وه نو د خپل زوی دپاره به یې په کم مهر باندې د هغې سره وله نکاح وکړو ځکه چې دنه خو نور څوک تپوس کولی ونه که نه پکار خو دا و چې دوی مهر مثل چې د دې جنۍ کم مهر کې دی هغې وله پوره ورکړی وي نو دوی په کم مهر سره د دې دپاره نکاح وکړله چې به یې دا جنۍ خوښه وه به یې مال ته غلو به یې دا جنۍ خوښه وه به یې مال ته غلو نو په کم مهر سره به د هغې نکاح وکړله نو دا کم مهر باندې نکاح کول دا د دغې جنۍ یتیمې جنۍ حق ضایع کول دویم صورت پیدا و چې جنۍ به یې نه وه خوښه جنۍ به یې نه وه خوښه خو د هغې مال ته به یې نه شو ټینګوي نو لکه به یې دا سوچ وکړو که تاسو بل چا له په نکاح ورکوم نو دا مال رانه ومځي صرف د مال د وجې نه به هغه یتیمې رویرې هغه به یې خپل زوی ته په نکاح کړله نو بیا به یې وروستو چې کوم دی رټله ټوکله تکلیفونه به ورته ورکول د هغې چې کوم حقوق وو هغه به یې نه پوره کول ولې چې ته خو د زړه په خوښه باندې نه وه کړې که نه نو په دې باندې الله رب العزت وفرمیل چې وان خفتم کو چېرې تاسو یریږئ الله تقسطو چې تاسو به انصاف قایم نه کړلی شئ فی الیتامه د یتیمانانو جنکو په حق کې نو که دا د انصاف نشئ قایمولی نو بیا داسې وکړئ چې فنکحو بیا تاسو نکاحونه وکئ ما طاب لکم کومې چې ستاسو خوښې وي من النساء د نورو ښځو نه یا د یتیمانانې پرېږدئ خپل رشتهدارانو کې مه کوئ ته د دې ولي بل چا له په نکاح ورکړه نو پوره مهر به دې وموالې او چې څوک کېږي نو هغه به د زړه په خوښه باندې کېږي نو ژوند به ورسره ښکلي تېرېږي دا خو د مال په لالچ کې او د مهر د کموالي په لالچ کې دغه یتیمه جنۍ خپل زوی ته په نکاح کړله خو د دې ژوند بیا څنګه تېرېږي چې د هغه سره د زړه مینه نشته ژوند به څنګه تېرېږي خو وروسته به وخل او ټکولي نو د دې وجې نه الله رب العزت وفرمیل چې الله تقسطو کو چېرې تاسو انصاف قایم نه کړلی شئ فی الیتاما د یتیمانانو جنکو په حق کې فنکحو نو تاسو نکاحونه وکئ ما طاب لکم کومې چې خوښې وي ستاسو من النساء د نورو ښځو نه د نورو ښځو نه چې کوم دی نکاحونه وکئ سوره مثنه دوه وثلاثه او درې ورباع او څلور پورې اسلام چې کوم دی اجازت ورکړی دی چې څلورو پورې ښځې یو سړی په یو نکاح کې په یو ټایم باندې ساتلی شي د څلورو نه سیوا دی نشي ساتلی که یو سړی د 15 ښځو په یو ځای باندې نکاح وکړي د یو نکاح نه کېږي 15 ښځې دي او دی سره په یو ځای باندې نکاح کول غواړي نو د یو نکاح نه کېږي څلورو سره په یو ځای کېږي ځکه چې څلورو پورې اجازت شته دی خو که د په یو ټایم باندې د 15 ښځو سره نکاح وکړه نو د یو نکاح نه کېږي څلورو پورې اسلام اجازت ورکړی دی
یو صحابي دی د هغه د اسلام نه مخکې لسو ښځو سره نکاح کړی، لس ښځې په نکاح کې. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله اسلام قبول کو، اسلام ته راغی، نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل څلور تی په خپله خوښه باندې وساته، نور ته طلاق ورکړه، نورې پرېږده. څلور ته هغه ښځې کړې، نورې پرېښودې. بل صحابي و د هغه اته زنانه چې کوم دی په نکاح کې وي. نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل څلور ته پرېږده، نورې لرې کړه. نو څلور یې د خپل ځان دپاره پرېښودلې، نورې لرې کړه. نو څلورو پورې اجازت اسلام ورکړی دی. څلورو نه سیوا اسلام اجازت نه دی ورکړی. مثنه دوه دوه، وثلاثه او درې درې، ورباع او څلور څلور. شیعګان او روافض هغوی وایي چې اتلسو ښځو پورې اسلام اجازت ورکړی دی، یعنی اتلس ښځې یو سړی کولی شي. او هغوی استدلال د دې ځای نه کوي چې الله وایي چې مثنه دوه دوه، نو دو ضرب دو چار شوي، وثلاثه او درې درې، نو تین ضرب تین چھ شوي، نو چھ او چار 10 شوي، ورباع او څلور څلور، نو چار ضرب چار 8، نو 10 او 8 18. نو شیعګان او روافضو چې اتلسو ښځو د اجازت چې کوم دی اسلام ورکړی دی. او هغوی وایي چې دا وو چې دی وو دا د جمع دپاره دی. موږ وایو دا وو چې دی دا په معنی د او سره دی. د وو معنی ده دو جمع دو چار، وو د جمع دپاره راځي، بل څیز ځان سره جمع کوي. او موږ وایو دلته کې دا وو په معنی د او سره دی. او معنی یا، الله وایي چې مثنه دوه وکئ، دوه دوه یعنې دوه وکئ. وثلاثه یا، دا وو چې په معنی د او دی، نو او معنی د یا، یا چې کوم دی ثلاثه درې وکئ، ورباع یا څلورو. شیعګان وایي اتلسو. موږ وایو اوسني کسانو له چې کوم دی په دې مهنګایۍ کې د یوې بد نه ورځي، او ښځې غوښې هم زوروري. سونیګرام شیخ صاحب وی د یو کس شونډې سوځېدلې، چا دې تپوس وکړو چې دا شونډې دې ولې سوځېدلي دي. هغه چې حضرت ښځه مې کراچۍ ته تله، نو په لاره پسې شوپن کړم چې دا به لاره پسې دوباره راوپس نه شي، نو روان وم ورسره. نو چې کله مې ریل ته ور وخېجوله، نو بیا را سره ومخامخ چې څنګه ریل نه پسې راودانګي. وی اخره کې چې دا ریل روان شو که نه، زه ډېر زیات خوشحاله شوم. وی د ډېرې خوشحالۍ نه مې په سلینسر ور منډه کړه، ګرم سلینسر مې ښکل کړو، سره مې شونډې وسوځېدې. نو اوس د یوې پر غرګون نه ودی، او شیعګان وي اتلسو. نو ښځه په سړی کې طاقت وي، د برابرۍ کولی شي، نو څلورو پورې اجازت شته دی. خو دا څلورو پورې اجازت دی، یعنې فرض او واجب او سنت نه دي، جایز دي. که څوک حقوق ادا کولی شي نو ادا دي کړي، څلور دي وکړي، درې دي وکړي، دوه دي وکړي. او که نه فإن خفتم، ورپسې وروسته الله فرمایي چې مثنه دوه دوه، وثلاثه او درې، ورباع او څلور څلور، یعنې څلورو پورې اسلام اجازت ورکړلی. فإن خفتم، بیا کو چېرې تاسو ویریږئ الله تعدلو، چې تاسو به انصاف قایم نه کړلی شئ، نو فواحدة، بیا یو د په یو باندې ګزاره وکړه. زمونږ عام طور پښتانه ښځې دوه وکړي، درې وکړي، څلور وکړي، نو چې کومه ډومبۍ ښځه یې کړي نو بیا هغې ته مکمل شاګي. دا سخت ظلم دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې کوم سړي دوه ښځې وي، نبي علیه السلام وفرمایل چې د کوم سړي دوه ښځې وي او دې په دې دواړو ښځو کې انصاف نه کوي، په ورځ د قیامت په دې داسې د الله مخې ته ودرېږي پاسي به چې یو طرف ته پالج وخلي. زموږ عام طور پښتانو دا رواج دی، یوه ښځه وکړي، دویمې نه بیا سپی جوړه کړي، بس هغې ته بیا ډوډۍ هم نه ورکړي. حالانکې ته چې یوه شپه د یوې ښځې سره تېری، دویمه به د بلې سره تېری. یوې له څنګه پیزار راوړي، دویمې له به اکه شان پیزار راوړي. یوې له څنګه جامه راوړي، دویمې له به اکه شان د جامه راوړي. فرق به پکې نه کوي. هم د زړه محبت چې دی هغه د انسان په اختیار کې نشته. نبی علیه السلام د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها سره ډېر زیات محبت، حالانکې په نبی علیه السلام باندې د شپو د نمبروار سیسټم نه و په نبی علیه السلام باندې، خو د هغې باوجود به نبی علیه السلام چې یوه شپه د یوې سره کړو نو بله به د بلې سره. خو بیا هم نبی اسلام دعا کوله، یا الله پاکه زما زړه کې د حضرت عایشې صدیقې سره ډېر محبت دی او دا غیر اختیاري دی، زما په وس کې نه ده، نو الله پاکه به دې ما رانیسي. او نور چې څه څیزونه به یې راوړل نو ټولو بیبیانو ته به یو شان ته راوړل، فرق به یې پکې نه کوو. د شپې چې کوم سیسټم دی، شپه یوه د یوې سره تېره کړه، بله به د بلې سره تېره، دوه د یوې سره تېرې کړې، دوه به د بلې سره تېره. دا د دغې ښځو حق دی. نو الله فرمایي فإن خفتم، بیا کو چېرې تاسو یریږئ الله تعدلو، چې تاسو به انصاف قایم نه کړلی شئ، برابرۍ به چې کوم دی مساوات به قایم نه کړلی شئ، نو فواحدة، بیا یو درله پوره ده، په یو باندې ګزاره وکړه. او اشرف علي تنوي رحمه الله فرمایي په دوو ښځو کې ما انصاف نه دی کړی،
چې هغه ته حکیم الامت وایي. اتلسو سو پورې کتابونه هغه لیکلي او د امت حکیم ورته وایي. او دومره به هغه احتیاط کو چې یو پیره یو شاګرد ورله خربوزې واغست، خربوزه والا اغسته، نو هغه ته ماله. خو به هر شاګردانو د خپلو استادانو سره ډېر محبت نو هغه ډېر بار بار اصرار کو چې د خربوزه علم. بیا دا شبری تنویر رحمه الله فرمایل چې مال خربوزه اخلي نو بیا به یو نه اخلي دوه به اخلي، او دوه به اخلي خو دواړه به یو شان دي اخلي. نو هغه شاګرد وړه دوه خربوزې په یو طول باندې یعنی یو شان دی ولا واغسته. بیا دا شبری تنویر رحمه الله فرمایل وې د اوس وکا چې دا یو خربوزوم په منځ د سینیمه کې دواړه ټنګري برابري او دا بلوم په منځ باندې د سینیمه کې دا غیم دواړه ټنګري برابري. نو دغه شانتي وکړل. نو د یوې خربوزې نه یو ټنګر راواغسته د بلې سره کې خدا، او د بلې نه یو ټنګر راواغسته د بلې سره کې خدا، او دواړه ګوته یا په هغه وخت کې چې شوی کې واغسته کوړته وړي. دا شاګرد ته بوزي حضرت دا نیمه دی ولې کړی، او د یوې نه د یو ټنګر راواغسته بلې سره د کې خدا، او د بلې نه د بل طرف راواغسته بلې سره د دا ولې. اشرف علي تنویر رحمه الله تو فرمایل یماوی چې اسنه دا یو خربوزه پیکي بل خوګي نو بیا به د خزو کې فرق راشي. ما دوه کور وداني. نو محترمو خزا کول آسان دي، دویمه خزه کولم آسان دي، خو د دې بیا پالل ډېر ګران دي. او موږ چې څومره وینو زموږ خپلو کې یو کس دغه دویمه خزه تقریبا 25 کاله وشو، 20 کاله 20 تر 25 کالو پورې وشو چې هغه کور ته تلیم نه دي. نو دغه خپل خواهشات نشته، الله به د دین تاسو نه کوي. نو الله فرمایي چې فإن خفتم کو چرتا سو یریګل لا تعدل چې به انصاف قائم نکړل شي فواحده بس بیا د یو پورا ده. او ما ملکت یا هغه او ما یا هغه ملکت چې مالکان دي ايمانکم استاسو خلاصونه وینځه مراد دي. یو خزه وساته او کو دی وسی جهاد کې تلی نو وینځه ځان لرا ولا په باندې گزارو. د وینځه او د خزه بیا یو مثال دی، خو فرق صرف دومره چې د وینځه لپاره مہر مقررول نشته. کله وینځي دي سل وینځي چې کوم دی په یو ځای باندې ساتل شي او ستا وینځي دي کنه. نو خزه سلور نه سیوانه شي ساتلی وینځه کو دي سل سره ګرځي نو هم په وینځو کې بیا برابرې هم نشته دي چې کومه سره شپه تیر ځان نه تیراو. نو وینځي الله یې په وینځو گزاره وکا او په دغه یو خزه باندې گزاره وکا. او ما ملکت یا هغه چې مالکانی وي ایمانکم خلاصون استاسو. دا ذکر فرمایلی دي چې کله به جهاد او شو پای کې به وینځرال غلامان دغه زنانه به چې کوم دی راوستل هغه به وینځ کړي، دغه نارینه به غلامان کړل، جهاد بچ او شو. نو د لخر چې کوم امیر به وو نو هغه په خلاص باندې غلام یا وینځ نیولا او یو کس له ورکوله چې کوم حقدار هغه ته نو په خلاص باندې به اونې ولا په خلاص به ته واغستله. نو دلته ځکه الله فرمایي چې او ما یا هغه ملکت چې مالکان دي ایمانکم خلاصون استاسو په خلاص سره به دا وینځه کور ته راوستل. دغه بیا مختلفې مسلې دي چې کومه وینځه هغه دغه ماشوم شي د خپل آقا نه د خپل مالک نه، نو هغه ته بیا ولد ویل شي. دغه ماشوم او شو هغه چې کله د آقا د مالک مړ شو دا وینځه بیا په خپل باندې آزادي بیا د خرسيږي نه چې ماشوم ته او شو نو دا ماشوم به د آقا د دې چې کوم مالک ته د دې حسابيږي او دا وینځه بیا نه خرسيږي. بیا چې کله دا مالک مړ شو دا وینځه به آزادي، او چې ماشوم یې نشي دا وینځه خلک خرڅول اغستلی شي. دغه بیا مختلفې مسلې. نو الله فرمایي او ما ملکت یا هغه چې مالکان دي ایمانکم استاسو خلاصونه ذالک ادنا دا زیاته نږدې ده د دینه الله تعولو چې تاسو ظلم وکړي، چې تاسو ظلم وکړي خبره نږدې ده چې یو باندې گزاره وکړه په وینځ باندې گزاره وکړه بیا درې او سلور او دوا دا چې کوم دی بیا مکه. وآتوا النساء او الله فرمای ورکه تاسو خزو ته صدقاتهن د هغوی مہرونه. دا مہر په خاون باندې واجب دی، دا به خاون ورک څومره مہر مقرر کو دا به د خاون د خپل خزي ته ورکی. د خزي نان نفقه او د خزي مہر دا په د خاون باندې دي، د خزي کور دا په د خاون باندې دي. خاون بوله کورم ورکی، نان نفقه بولم ورکی، مہر بولم ورکی. بعض خلک سوال کوي چې کله پلار مړ شي نو لور ته نیمه حصه ملاویږي او زوی ته پوره حصه ملاویږي، دا ولې؟ نو موږ دلته کې وایو چې هلته د پلار د کور نه هم ولي، خو دلته کې د خاون نه هم ولي کنه. د خاون په مال کې هم د دې حصه ده، مهر هم چې کوم دی په خاون باندې دی، نان نفقه هم په خاون باندې ده. نو په ښځه باندې دومره ذمہ داري نشته څومره چې په سړي ده. خلک وایي اسلام ظلم کړی دی، بعضې خلک
چې سړی له چې کوم دی مثال په تور 200 ورکړ دی ښځې له چې کوم دی 100 ورکړ نو په ښځه باندې ذمہ داری هم نشته دی او ښځې ته بیا د خاوند په مال کې هم ملاویږي د پلار په مال کې هم ملاوي نو وآتوا النساء او تاسو ورکړئ ښځو ته صدقاتهن د هغوی مهرونه نحله په خوشحالۍ سره چې کوم مهر مقرر دی دا په خوشحالۍ سره د خپل ښځو ته ورکړئ فإن طبنا بیا ګوچرې هغوی راضي شي لکم ستانه عن شیء د سسیز منه د هغې مهر نه نفسا د خپل زړه په خوشحالۍ سره ګوچرې بیا دا ښځه راضي شي په ستاسو باندې او دا مهر تا ته ټول پرېږدي یا درته نیم پرېږدي یا درته 3 حصه پرېږدي خو د زړه په خوشحالۍ درته پرېږدي نو بیا ټیک ده نور مهر به ته ورکوې فإن طبنا بیا ګوچرې هغه راضي شي لکم په تاسو باندې عن شیء د سسیز منه د هغې مهر نه فإن طبنا بیا ګوچرې هغه راضي شي لکم په تاسو باندې یعنې ستاسو باندې راضي شي د مهرونو عن شیء د سسیز منه د هغې مهر نه نفسا د خپل زړه په خوشحالۍ سره فکلوه نو خورئ هغه چې کوم مهر یې ته پرېښود هغه خورئ جایز دی ستاسو دپاره هنیئا په شوق سره مریئا ځان پې ښه موړ که فإن طبنا بیا ګوچرې هغه راضي شي لکم تاسو ته په مهر معاف کولو باندې تاسو ته په مهر معاف کولو عن شیء د سسیز منه د هغې مهر نه یعنې ټول مهر یې ته معاف کو یا یې ته لږ مهر معاف نفسا د زړه په خوشحالۍ سره فکلوه نو خورئ هنیئا په شوق سره مریئا د مریئا معنی دا ده چې وروستو تا ته دغه معاف کوله دا خوراک ته تکلیف نه در رسي نو دلته ته مراد ده چې ځان پې ښه موړ کړي داسې وخوري دغه کم مهر چې تا ته معاف کړی دی چې ځان پې مطلب ته دا دی چې دا تا ستا دپاره حلال دی چې کومې ښځې تا ته په خپله خوشحالۍ سره مهر معاف کو دا حلال دی هو که تا به ډانډه کېښوده او په زور دې معاف کو نو په زور باندې نه معاف کېږي په ورځ د قیامت په دندي اخلي فرمایي وإن خفتم او کو چېرې تاسو یریږئ الله تقسطو دا چې تاسو به انصاف قایم نه کړلی شئ فی الیتاما د یتیمانانو جنکو په حق کې فنکحو پس تاسو بیا تاسو نکاحونه وکئ ما طاب لکم کوم چې خوښې وي ستاسو من النساء د نورو ښځو نه مثنا دوه و ثلاثه او درې ورباع او څلور فإن خفتم بیا کو چېرې تاسو یریږئ الله تعدلو دا چې تاسو به انصاف قایم نه کړلی شئ فواحدة نو یوه وکئ او ما ملکت یا هغه ملکت چې مالکانی دي ایمانکم خلاصونه ستاسو ذلک ادنا دا زیاته نږدې د دې نه الله تعولو چې ظلم وکئ تاسو وآتوا النساء او تاسو ورکئ ښځو ته صدقاتهن د هغوی مهرونه نحله په خوشحالۍ سره فإن طبنا بیا کو چې راضي شي هغوی لکم تاسو ته په مهر پرېښودلو باندې عن شیء د څه څیز منه د هغې مهر نه نفسا د خپل زړه په خوشحالۍ سره فکلوه نو خورئ هغه هنیئا په شوق سره مریئا ځان پې ښه موړ کړئ وإن خفتم بیا کو چېرې تاسو یریږئ الله تقسطو دا چې تاسو به انصاف قایم نه کړلی شئ فی الیتاما د یتیمانانو جینکو په حق کې فنکحو بیا تاسو نکاحونه وکئ ما طاب لکم کوم چې خوښې وي ستاسو من النساء د نورو ښځو نه مثنا دوه و ثلاثه او درې ورباع او څلور فإن خفتم بیا کو چېرې تاسو یریږئ الله تعدلو تاسو به انصاف قایم نه کړلی شئ فواحدة نو یو وکئ او ما ملکت یا هغه چې مالکانی دي ایمانکم خلاصونه ستاسو ذلک ادنا دا زیاته نږدې د دې خبرې نه الله تعولو چې ظلم وکئ تاسو چې 3 و 4 کوئ نو بیا به ظلم کوئ د ظلم نه دا خبره نږدې تاسو په یوه او په دغې وینځو باندې ګزاره وکئ وآتوا النساء او تاسو ورکوئ تاسو زنانو ته ښځو ته صدقاتهن د هغوی مهرونه نحله په خوشحالۍ سره فإن طبنا بیا کو چې هغوی راضي شي لکم تاسو ته په مهر معاف کولو باندې عن شیء د څه څیز نه منه د هغې مهر نه نفسا د خپل زړه په خوشحالۍ سره فکلوه نو خورئها هنیئا په شوق سره مریئا ځان پې ښه موړ کړئ الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
الہ العالمین د زمونږ نه راضي شي زمونږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الله زمونږ دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي الله خالص د خپلې رضا یې وګرځي الله حاضره مجمع کې څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله مستمر ورکړي الله څومره قرضدار دي د قرضونو نه خلاص کړي الله څومره پریشان حالې پریشانۍ ختمې کړي څومره ناحقه بندیوانې د بند نه آزاد کړي الله د حاضر مجمع په زړونو کې څومره جایز حاجتونه الله د خپل غیب خزانو نه پوره کړي څومره جایز ارمانونه الہ العالمین د ټولو په زړونو ته خبرداري الله د خپل غیب خزانو نه ول پوره کړي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځان قدم د زړه په صدق سره پټي زموږ د کلمه چالو لا اله الا الله محمد رسول صلی الله تعالی علیه